محترم مسلمانانو د قرباني متعلق یو څو مسائل بیانول غواړم. اوله مسله دا ده چې قرباني کول پر چا باندې واجب دي. د دې جواب دا ده قرباني پر هر هغه کس باندې واجب ده چې هغه مالک د نصاب ده. اوس مالک د نصاب څوک ده؟ مالک د نصاب هر هغه څوک ده د 2.5 نیمو تولو سپینو زرو و قیمت ته د رکو مقدار رسیږي، هغه مالک د نصاب ده. او دوهمه مسله په موږ تاسو کې ډیره مشهوره ده، په کور کې 15 ځوانانی 15 بچیانی ټول کاروباریان وي، لیکن د اختر په ورځ باندې یوازې اخترې د پلار کوي. او دلیل دا پیښی چې زموږ پلار ژوندی ده، نو لہذا پر موږ باندې اخترې نه ده واجب چې پلار مو اخترې وکړي، زموږ غاړې باندې خلاصېږي. مسله دا رقم ته نه ده، ځکه کاروبار یې د بچیان کوي. په بچیانو کې سیده هر یو سرمایه 2.5 نیمو تولو ته قیمت رسیږي، پر هغه باندې قرباني کول واجب دي. هغه کڅلور وی ک 15 وی ک 6 وی. نو دا خبره په موږ تاسو کې ډیره غلطه مشهوره شوې ده چې د اختر په ورځ یوازې پلار ته اخترې وکي. او دریمه مسله دا ده چې په ملازمینو کې بعضی داسې ملازمین وي چې د هغو تنخواهی ډیرې وي، چې کله دوی د اختر په شپو کې تنخواه واخلي، د دوی تنخواه و نصاب ته رسیږي. هغه تنخواه دومره اندازه وي چې د 2.5 نیمو تولو سپینو زرو و قیمت ته رسیږي. اوس کچېرې دی اخترې وکي، په اخترې باندې کچېرې دی اخترې وکي، بیا دی په دې تنخواه باندې په هغه پاتې رکو باندې د میاشتې تر اخره پورې گزاره نشي کولای. د میاشتې په اخر کې بیرته دی وکور ته مجبوره کیږي. آیا پر دغه ملازم باندې اوس اخترې واجب ده او کنه ده؟ د دې جواب دا ده چې پر دغه ملازم باندې چې د تنخواه و نصاب ته رسیږي، لیکن د میاشتې په پای کې دی بیرته وقرض ته مجبوره کیږي، پر دې باندې اخترې کول واجب نه.